ګران کتونکو یو ډېر مهم پروګرام د سره شریکوم او یقینا چې ستاسو به دغه پروګرام خوښ شي په غور سره وګورئ. دا درته نه یم چې شعر یې کې او دا هم درته نه یم چې ویې ګورئ، لکه تو فیصله به بیا وروسته کوو. خو تاسو زما د سایټ کې دا تصویر وینئ، دا یو زنانه ده، د دې به 14 کاله عمر وي، 10 کاله عمر به وي، 20 کاله عمر به وي. دا به د چا خور وي، دا به د یو کلي اوسېدونکي وي، دا به د چا لور وي، د دې واده به د چا سره شوي وي، د واده په شپه به دا قتل شوي وي، ځکه چې دې د ناوې جوړه اچولې ده. دا به د یو ځای خوم وي، د دې به یو کلي وي، دا کلي به څه نوم ومي، دې به تعلیم هم کړی وي، کېدای شي تعلیم یې نه کړی دنیاوي، خو دیني تعلیم یې کړی وي. د دې قصور څه دا ولې مړه شوه؟ په څه ناڅه قصور به دا مړه شوې وي. خو دا ناوې چې کومه ده د واده په لومړۍ شپه وفات شوې ده، په دویمه په درېیمه خو قتل شوې ده، مړه شوې ده. دا به خاوند په ځان له مړه کړې وي، کېدای شي خواښ هم ورسره وي، کېدای شي لیور هم ورسره وي، سخر هم کېدای شي، خو دا زنانه قتل شوې ده. اوس دا په چاړه قتل شوې ده، په پړي دا پانسي شوې ده، ویشتې شوې ده، دې له کېدای شي د خودکشۍ رنګ ورکړی وي، یا چېرته بل څه تور الزام یې پرې لګولی وي. خو دا زنانه دا مړه شوې ده. پیمانې ووایې موږ کم قسم پروګرامونه ګورو، د یو پروګرام نه سر وي، نه یخپې وي، نه مطلب وي، نه غرض وي، بس سړی به کیني ځان سره به تصویر ولګوي، لګیا به چې څه یې ووي، نه به دلیل نه به منطقي، او همدغه حال به چې دا چا مړه کړې ده، ولې مړه کړې ده، پسې یې مړه کړې ده، څنګه یې مړه کړې ده، ضرور یې مړه کړې ده. ټول پروګرام به وګورې، خو تا ته به پکې څه میلو نه شي. خو زه درته وایم چې دا 14 کلنه زنانه دا د واده په شپه باندې مړه شوې ده. الزام دغه و چې د دې تعلقات چا سره و، خاوند پیږي، خاوند ته پته ولګېده، په دغې باندې هغه مړه کړل. خو دا پروګرام مې دغه مقصد نه و چې تاسو ته پکې څه معلومات درکړم، صرف تاسو ته دا وایم پیمانې وایه چې موږ کوم قسم پروګرامونه ګورو. ډېر خلک موږ ته وایي یاره هغه مخ یې ښکاره و، یاره هغه سترګې ښکاره وي، یاره چې دې ته یې برقه چولې وه نو ښه به نه وه چې دا په برقه کې وه. د خدای تعالی بندګانو تاسو برقې ګورئ، تاسو داسې قسمه پروګرام ګورئ. نمبر یې خو پې ورکړو، څوک چې ورسره امداد کوي هغوی ته یې پرېږ نه دی، نمبر یې پې بلاک کړي. لږ به د خپل ګریوان کې به سوچ کوو چې یو ګوته بل ته نیسي نو دا 4 ګوتې دا تا ته راتاویږي. په دې لږ سوچ وکړئ چې موږ کوم قسم پروګرامونه ګورو، کوم قسم ټیک ټاک یې ګورو. په دې ټیک ټاکو کې چې نن دا پښتنې لګیا دي چې وګورئ نو په میلیونو کې ګوري، خو هلته یو علم لګیا وي نو څوک یې نه ګوري، خو هلته یو ایکسپرټ لګیا وي هغه څوک نه ګوري، خو یو سکالر لګیا وي هغه څوک نه ګوري، خو یو صحافي ته د ښه انفارمیشن درکوي هغه څوک نه ګوري. او په دغه وجه باندې زیاتره هغه سوشل اکټیویسټ چې هغه ډالر او ویوز په مخه راغستې دي او بس وایي چې لکه راغونډی کړم نو بس کې بني د دروغو دا جینۍ واده کېږي. ښه د دې جینۍ واده دی، دا رشته ده، دې دون عمر دی، دا دې زیره دی، دا ډیمانډ دی، دا دی دا دی، هغه کالونو کې هلته کې هغه بل خو شاټارې ناست دی به کالو کې دونه رولېږه. پرونه ته هغوی ما نه 2.5 لکه روپۍ چې ووالې، ما نه 1 لاک ووالې، ما نه 3 لکه چې ووالې، چې موږ درته ووایو چې موبایل له رولېږې مجال شته خو وي، او داسې په سترګو پې چې چتې کي نو بل لیوني شي، هسې بې څه پیسې دا رشتې داسې اسان کار دی. دې کې خوښه ده، ژوند تېرول دي. نو ګرانو کتونکو دغه خبرې مې سره یو څو شریکولې چې دا جنانه دا به چا وژلي، دا به د چا لور وي، دا به د چا خور وي.
دا به چاته واده شوي وي، چې چاته واده شوي وي بس نوکري زمینداري به کوي، ټریکټر به چلی، موټر به چلی، ډاټسن به چلی، سوزکي به چلی، د ټاټکي مزدوري به کوي. کور به یې خپل یا به یې پردی، کمره کې به بیډ و یا به نه. خفه په څه ده؟ ولې په څه به خفه وي؟ دا قسمه پروګرامونه نن سبا زموږ مخې ته په سوشل میډیا دي. خپلې رایې پرې راکړې خو څوک ډاړه نه ښه شعوري خلکو دپاره وایم. هغه خلکو به دا ګوري، به دا ګوري چې یو چهره پکې ده او هغې ملګرو ته زه دا وایم چې په تاسو خلک اعتماد کوي، خلکو ته ښه میسیجونه ورکړئ، خلکو ته شعور ورکړئ، خلکو ته پوهه ورکړئ، مشوره وکړئ. چېرته د ایکسپرټ سره د پوهانو سره کښېنئ، د حجرې نه ځان خبر کړئ، د جومات نه ځان خبر کړئ، هغه خبرې په خپل پروګرامونو کې د خلکو سره شریکې کړئ. کېدای شي ستا خبرې چا واورېدې او په هغې باندې عمل درآمده شو. نن سبا زموږ په دې پښتنه سیمه کې دا جنګ جګړه دا کوم صورتحال چې روان دي نو دې کې زیاتره د دغه شانتې خلکو کردار دی چې هغوی غلط بیاني کوي او هغه غلط بیاني په هغوی باندې اثر کوي، هغوی هم ټوپک راولي یا نشو کي یا دو کي. ګرانو کتونکو